نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. سورة بني اسرائیل پنځلسم پارا دویم نمبر آیت کی فمکی آیت کی دا نبی علیہ السلام معراج واقعہ بیان شو. پدی آیت کی دا موسیٰ علیہ السلام معراج چی دا اللہ جل شانہ سرا ملاقات او پا کوہ طور کی تورات ملاوی در ذکر کی. موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک کتاب تورات ورکڑیو او دا کتاب دا ہدایت کتاب. دی کتاب کے اللہ پاک بنی اسرائیل دا پارا دا زندگی دا تیرول ہدایات او قوانین بیان کڑیو او دی بنی اسرائیل تا اللہ پاک پا دی خبل کتاب کی ویل چه زمان علاوہ بحثو پا خدای باندی ننیسی او دوی تا اللہ پاک پل انعام یاد کرو چه ستاسو دا آغا چا اولادی چه آغا تمنگ نجات برکڑیو پا کشتے کی یعنی نوح علیہ السلام ناغا زمان دیر شکر گزار بندو نتاسو بہم شکر گزار جوڑے گئی ذکر نوح علیہ السلام آدم ثانی استاسو آغا دیم پلاو چه آغا شکریہ ادا کو لتاسو ہم شکریہ ادا کی او اللہ پاک دیتا پدی خپل کتاب تورات کی اخکار ویلیو کچری تاسو فساد کوئی نگوری فساد سربا زمادت طرف نپتاسو عذاب رازی او اللہ جل شانہو دوی تویلیو تاسو بدو پیری فساد کوئی خودوار پیری بتاس تا سزا ملاوی کی دی بنی اسرائیلو ہم غشاد اکڑو اولا پیرت بھی فسادو حضرت زکریہ علیہ السلام بھی قتل کو ارمیہ علیہ السلام بھی قید کو نو اللہ جل شانہ بدی بنی اسرائیل باندی و ظالم بادشاہ چاہا بخت نصر اللہ پاک پیغم مسلط کو یا دویم تفسیر مطابق اغا جالوتو دوی باندې مسلط کو نو دوی باندې سم ظلمون اکڑی دیلے د خپل جرمون او دنیا کې سزا ورک او دغه ظالم بادشاہ چې پدې کوم مقرر دی پسې وکورونو ته دن کېدو دیلے به سزا ورکول. بیا الله جل شانه چې کلا دا وقت نصر یا جالوت مرشو دا غین بعد دی بنی اسرائیل و تبیا قوت و طاقت ورک چی بے دی تا قوت و طاقت ورک دی بیا فساد اکر فساد پسبان دی اکر یحییٰ علیہ السلام بھی قتل او دا عیسیٰ علیہ السلام دا قتل منصوبے جوڑا کر دی یہودیان نو اللہ پاک پا دوی باندی یو بادشاہ بخت نصر یا یو بادشاہ دوی دوس دا ظالم بادشاہ پا دوی باندی مسلط کو چی دوی نے دیر زیاد یہودیان قتل کرل بیت المقدس وران کو او سم ظلمونے پا دوی باندی اکڑل دو پیری دی فسادو کو بالا پیری دی تا سزا ملو شو. او بی اللہ جل شانہو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور یہودیان دوی کہ یہودیان تاسو اس نافرمانی کوئی نو تاسو لبا سزا اسم زدر کو او کہ تاسو نافرمانی نکوئی نیکان کی گئی نو رحمت پدر باندے نازلو
لکه مخکې خو ستاسو مشران نافرمانۍ کې سزا ورته ملو شوه، دوه پیرې غټ غټ جرمونه وکړل، دواړه پیرې ورته مضبوطې سزاګانې په دنیا کې ملو شو. اوس که تاسو بیا همغه شان چلیږي لکه د مشرانو په شان، نو بیا په تاسو باندې موږ سزا راوړو، دنیا کې به عذاب درکړو، او که نه اوس سمیږئ نو موږ به تاسو سره امداد وکړو، رحم به در باندې وکړو، بخښنه به درته وکړو. نو دا یهودیان سم نشو. نو چې سم نشو، مدینه منورې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یهودیان اوشړل خیبر ته. وروسته به انشاءالله په سورة الاحزاب کې، په سورة الحشر کې راشي چې دی یهودیان نبی علیہ السلام سره د وعدې خلاف ورزي وکړه. نو د دې یهودیانو یو قبیله بنو قریظه هلاک کړي شو، قتل کړي شو، سورة الاحزاب کې به راشي. او د دې یهودیانو بنو نذیر قبیله چې هغوی کله د وعدې خلاف ورزي وکړه، نو دوی د مدینې منورې نه خیبر ته وشړلی شو. سورة حشر کې به دا انشاءالله راشي. او بیا چې کله دی فساد زیات کو، نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا یهودیان دا خیبر نه شام ته وشړل. لکه دی خو سم نشو، هماغه خپل فساد کو د نبی علیہ السلام د دور نه خیبر ته، او د خیبر نه عمر فاروق رضی اللہ عنہ په دور کې شام ته وشړلی شو. او بیا الله جل شانه د دنیا د وعدې نه بعد دوی سره د آخرت هم وعده کوي چې دنیا کې به هم سزا درکوم، خو آخرت کې به هم سزا درکوم چې هغه سزا به د جهنم عذاب وي. لکه نن په دنیا کې یهودیان ظلمونه کوي، هغه د مسلمانانو بې غیرتي ده چې څه ورته نه وایي. لکه په دنیا کې نن سبا څومره ډېر ملکونه د مسلمانانو دي. د یهودیانو یو وړوکی غوندې ملک دا اسرائیل، دا لږ خلک په لکونو خلک، او دنیا کې مسلمانان څومره ډېر، خو غیرت کم دی. مسلمان خپله ذمه داري پرېښې ده. مسلمان ته پکار دا دی چې دی به کال کې دوه پیرې په کافرانو حمله کوي، نو کافر به دنه یریږي. خو چې مسلمان خپل ذمه داري او جهاد پرېښود، نو کافر به راځي اوس به مسلمان حمله کوي او دی به ورته صرف ګوري. او بیا مسلمان هم د نن سبا دغه ډول هغه بیکاره مسلمان چې د دې دومره ظلمونو باوجود هم د اسرائیل سره محبت ساتي، نو دا مسلمان هم مسلمان دی. لکه نن سبا ډېر مسلمانان شته چې اوس هم د اسرائیل اشیاء استعمالوي، د اسرائیل مذمت نه کوي، تر دې چې اسرائیل والا ته ظالمان هم اوس نه وایي. تاسو به کتلي د سعودي حکومت چې کله د اسرائیل سره تعلقات د تجارت برابر کړل، نو یو لوی عالم چې په سعودي کې د یونیورسټۍ غټ مدیر هغه کتاب ولیکو، وی لیکل چې دا خبره د حکومت غلطه ده. سعودي حکومت هغه قید کو، 6 میاشتې بعد د جیل نه مړ راوویستو د 15 کالو عمر سره. تا ولی ویلی دی چې اسرائیل سره تعلق مساتي. یا زمنګا سابقه حکومت جناب عمران خان سے اغم ویلو اسرائیل د پاکستان سره یو ښه دوست ثابتې دي. دا زمونږ حال د مسلمانانو. یو سړی د جهان دومره زناور چې هغه یو ورکوټي د غېږې د پیو ماشوم قتل کوي، نو د سره تعلق د کمې ساتي. دا خو نه غیرت دی او نه ایمان دی. نو نن هم داسې دور کې موږ او تاسو اوسېږو چې موږ د یهودیانو سره تعلقاتو ساتلو ته اوس هم خوشحال دي، او زموږ د مسلمانانو ډېر ملکونه اوس هم د اسرائیلو سره ښه تعلق ساتي. لکه مختصر مې درته ویلې که د سعودي د حکومت سره اوس هم ښه تعلق دی. دا بعضې خلک وایي د ایران والا په اسرائیل باندې حمله وکړه، دا دروغ، دا ټول چل ولې.
د ایران په اسمبلی کې یو مسلمان نشته، یهودیان پکې شته. د ایران په اسمبلی کې یو مسلمان رکن نشته، په ټوله کابینه کې یهودیان پکې شته. هغه یهودي د خپل پارلیمنت حصہ جوړي او مسلمان نه جوړي، هغه لیونی دي چې په یهودي حمله وکړي. او دا صرف ټول جلول دي د مسلمان د ختمولو دپاره کافر ټول یو. په 1986-87 کې ایران والا په بیت الله حمله کړې و، نو دی به د بیت الله مدافع جوړ شي. هغه څه کافر دي، خو زمونږ خلک ناپوهه دي. په سوشل میډیا باندې راغلي دومره ډېرې ډزې په اسرائیل باندې وکړي او دومره ډېرې میزایلې وویشتلې، حالانکې چرګ هم پکې نه ده لګېدلی. دا میزایلې که دا پټاخې زمونږ خلک ناپوهه وي. ایران والا تکړه شي، ایران والا د هغې خپل ملګري دي، دا صرف د مسلمانانو دپاره چل ورشي. نو یهودیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې د مدینې منورې نه شړل شوي او دا د مسلمانانو بدترین دشمنان دي. او بیا الله جل شانه د مسلمانانو د عظیم کتاب د قرآن مجید فضیلت ذکر کوي چې دا قرآن د هدایت کتاب دی، د مؤمنانو د بشارت کتاب دی، او دی کې د مؤمنانو دپاره الله جل شانه د کامیابی اعلان کړی دی. او چې چا په قرآن باندې ایمان راونړو د هغې کافران انجام د جهنم عذاب دی. الله جل شانه فرمایي وآتینا موسی الکتاب، او موږ ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب تورات، وجعلناه هدى، او موږ ګرځولو دا کتاب هدایت لبني اسرائیل، د بني اسرائیلو دپاره. نو ګورئ تورات د هدایت کتابو، خو صرف د بني اسرائیلو دپاره، دا خاص قوم دپاره. او قرآن هدى للناس، قرآن د ټولو خلکو د هدایت کتاب. نو د قیامت پورې چې څومره خلک دي د ټولو دپاره د هدایت کتاب قرآن دی. او په دې ځای کې راغلی چې تورات د چا دپاره دا صرف د بني اسرائیلو دپاره. نو موږ مسلمانانو دپاره تورات نه دی، ولې د چا دپاره؟ صرف د هغوی دپاره. اوس کوم کتاب دی؟ صرف قرآن. د ټول قیامت پورې د ټول انسانیت دپاره د هدایت اخرنی کتاب قرآن. ذکر راځي هدى للناس، قرآن کې راځي قرآن باره کې چې دا د هدایت دی خو د ټولو خلکو. الله تتخذو من دوني وکیلا، دا چې تاسو منسئ سوا زمانه بل خدای. په دې تورات کې هدایت کو غټه خبره پکې داوا مرکزی بنیادی چې زمان علاوه بل خدای نه مني. بني اسرائیل ته ویل شو ذریه من حملنا مع نوح، اولاد دا چا چې موږ سوار کړو د نوح علیه السلام سره په کشته کې. نوح علیه السلام او دغه اولاد د هغې بچي خواره شول، او چې کوم نور مسلمانان د هغې نسلونه ختم شول. انه کان عبدا شکورا، یقینا او د نوح علیه السلام د الله بنده شکر گزار. چې تاسو د هغه اولاد یې تاسو هم شکر گزار او نیکان جوړ شي. وقضینا الی بني اسرائیل فی الکتاب، او من خبر ورکړو، خبر او فیصله واضحه کړې وه د بني اسرائیلو ته په تورات کې. موږ ورته ویلو لتفسدن فی الارض مرتين، چې خامخا به تاسو فساد کوئ په ځمکه کې 2 ځله، 2 پیرې به ګورې فساد کوئ. ولتعلن علوا کبیرا، او خامخا به تاسو سرکشي کوئ په سرکشي لوی سره. د فساد تعلق د حقوق الله کوتاهۍ سره، او د علو تعلق د حقوق عباد د کوتاهۍ سره. الفاظ دواړه دي، خو یو فساد د حقوق الله کې او دویم فساد د حقوق العباد. نو دواړه کې به تاسو ګورئ کوتاهۍ 2 پیرې کوئ. فاذا جاء وعد اولاهما، پسر کله چې راله وخت د وعدې د یو د دې دواړو 2 پیرې فساد کوي، نو یو ځلې فساد وکړو. هغه فساد یې څه وکړو؟ حضرت زکریا علیه السلام یې قتل که شهید کړ. بعثنا علیکم عبادا لنا، من راولېږل په تاسو باندې خپل بندګان زمونږه، اولی باس شدید، چې خاوندان د سخت جنګ وو. فجاسو خلال الدیار، بس دی داخل شو کورونو درمیان ستاسو ته، در باندې حمله وکړه. چې هغه یو تفسیر مطابق بخت نصر او د دې تفسیر مطابق جالوت بادشاہ. تاسو ظلم وکړو نو ظالم در باندې مسلط شو. وکانه وعدا مفعولا، او دا وعده د کړل شوی
ثم رددنا لكم الكرة بیا واپس کوم تاسو د پاره غلبه وخت نصر چې مرشو تاسو مضبوط کړي یا جالوت چې مرشو دا غینه موږ تاسو بیا بعد مضبوط کړي علیم پدویبان الکرة مراد غلبه پدویبان ومددناکم بیاموال امداد کستاسو په مالونو باندې او بنینو په زامنو باندې وجعلناکم اکثر نفیرا وګرځول تاسو اکثر د لشکر اکثر تعداد تاسو موږ سم ډیر کې مال اولاد در سمو در بیا در کړی ان احسنتم احسنتم لانفسکم او منغوی کچری تاسو نیکان شوی احسنتم نیکی کوي احسنتم لانفسکم نو دا نیکی کوي تاسو خپل ځانونو د پاره وین اساتم فلا کچری تاسو ګناه کوي نو د دې وبال په تاسو باندې نیکی پیدا مزان د پاره او ګناه کوي وبال په تاسو فاذا جاء وعد الاخره فسر کله چرا لبل وعده دویم پیرا لیسو وجوهکم د پارا دی چې غمجن کی ستاسو مخونه سپیری کی ستاسو مخونه وليدخلوا المسجد او د پارا چې داخل شي داخلك بیت المقدس تا کما دخلوا اول مره لکه څنګه چې دی کافران داخل شي اول ځل وليتبروا ما علوا تدبيرا او د پارا دی چې هلاک یا غچ دی ما علو علیه ما علو ما غلبو علیه پس باندې چې دوی غالب شو تدبیرا په هلاکه دو سره یعنی د کوم غلبې د وجه دی په کافرانو باندې غالب شو اق غلبې ختم شو او په دې باندې بل ظالم بادشاہ یا قیدوس او یا بخت نصر مسلط شو او بنی اسرائیل يهوديان بیا قتل کړ عسى ربکم من امید دی بنی اسرائیل ته په تورات عسى ربکم قریب د چستا سور ان يرحمکم پتاسو باندې رحم وکي که اوس مو توبه وستلا او د دین بعد په دیم ځل باندې سزا ملو شو اوس فساد نه کوي نو پتاسو خپل رب رحم وکي وان عدتم عدنا او کچره تاسو واپس وي بیا فساد کوي سمېږي نه عدنا نو موږ بیا واپس شو بل بد باندې مسلط وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا او موږ ګرځول دي د کافرانو د پاره جهنم حسویرن قید خانہ ان هذا القرآن يهدي للتي بشک دا قرآن کریم ہدایت اغلارتا هي اقوم چغډ رنیغو برابر دا ويبشر المؤمنين الذين او قرآن کریم زیر ورکوي خوش خبری ورکی اغه مؤمنانو تا يعملون الصالحات چې دوی عملونه کوي د نیکه ان لهم اجرا كبيرا چې بشکو د دوی د پاره بدلې لوی جنت وان الذين او بشارت ورکی اغه خلق ته چې یقینا کسان لا یؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري په آخرت باندې کافران اعتدنا لهم عذابا الیما من تیار کړی د دوی د پاره عذاب دردناک نو د مؤمنان د پاره د جنت خوشخبری او د کافرانو د پاره د جهنم خوشخبری واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین